وأن نعقد إلى جملة ما أسند إلى الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن بغداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد التي تكون هناك لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفناه من الزيادة أو أن نفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن ولكن تفصيله ربما عصر من جملته فإعادته فهيئة إذا ضاق ذلك أصلا فأما ما وجدنا بد من إعادته من جملته عن غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه حضرت امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ ددے عبارت مقاصد الكتاب صدا ذکر شیو یو پکی حالا تحسین ددد لفواس تے اور دیم اجابت ددد درخواس تے مدلتا کی اجابت دل درخواست هغه هم درته ذکر شولو تحسین هم ذکر شولو په دې ځای کې راته بیان د طرز د تصنیف کوي بیان د طرز د تصنیف امام مسلم رحمت الله تعالی علیه په خپل کتاب کې کوم قسم د احادیث راوړي د کوم راویانو نه تر نقل کوي نو د دې متعلق اجمالاً بیان ادارې چې د تاسو دا حدیث په دریو قسمونو باندې تقسیم او د دریو طبقاتو نه به درته نقل کوم نو دا درې قسمونه دا د احادیثو دي او طبقات دا د محدثینو دي په دې کې اولنی قسم هغه د صحاح دی او دویم قسم هغه د حسان دی دې اصلي څه د غاړو په تاسو نو د تاسو ګڼې راځي خو جواب نه ورته شاته کس څور شي بار پالوانو وته تاسو چې نو دې دا ګڼې کې سکه وله درز نه وي موږ اول شهادت واغانې غواړو احتیاط وکوئ ښه مؤمن بنده به یخي مؤمن بنده به څه یخ لا یؤمن المرء المسلم من جحر واحد د یو سړي نه به یو ځل نه راکېږي خیال اوسېږي ښه خالي به دې ته به بیا نه وي چې مرګي اصلي ګونې نه وړي نه احتیاط ته کوو که نه سره د احتیاطه لاړو خیر او چې بې احتیاطي کړې نو بیا خو ته هم په دې شي کې داخل د تدوین حدیث اجمالاً ما تاسو ته ذکر کړی و مرګي مطالبه کړې چې د تدوین حدیث مطالعه ذکر وشي اجمالاً ما تلک سناسی یو سوفی کی رتویو او نور تفصیل تاسو انشاءاللہ رشتی الویدی کی بوائیم فجشتہ کنید کنن کتاب شروع کریں مقدمہ الویدی شروع کریں کتاب شروع کریں انشاءاللہ کی اجزاب اندر تک بیائش کتابونه چې
مدل دکی درې قسمونه د احادیث او د طبقات او محدثین او د ذکر کړي. اول قسم د احادیث ته صحاح ویلي دي، دویم ته حسان ویلي دي او دریم ته ضعاف ویلي دي. طبقات د محدثینو اوله طبقه هغه د اعدل او د اوثق. اوله طبقه د اعدل او د اوثق ده. دویمه طبقه د عادلانو ده او د ثقاتو ده. دویمه طبقه د عادلانو او د ثقاتو. مخکې صيغه د اسم تبذير وه، اعدل او اوثق. دویمه طبقه د عادلانو ده او د ثقاتو ده. دریمه طبقه د محدثینو کې د متهمینو او د مجروحینو ده. د متهمینو او د مجروحینو او چې کوم بالاتفاق متهم وي او یا بالاتفاق مجروح وي. دا درې طبقات شول او درې قسمونه د احادیثو شول. نو صحاح چاته ویل کېږي؟ صحاح هغه روایات ته ویل کېږي چې کوم طبقه اوله نه را نقل وي. او طبقه اوله د ذکر شوله چې دا اوثق او اعدل چې کوم وي. چې کوم اوثق او کوم اعدل وي د مضبوطې حافظې والا وي او د عدالت په صفاتو باندې متصف وي. او مخکې د ذکر شوی چې عدالت په څه باندې مجروح کېږي او حافظه په څه باندې مجروح کېږي. نو پنځه اسباب د هغې درته ذکر شوي وو. که تاسو ته یاد دي، یاد باندې که نه که یاد هم نه وي بیا وګورئ، چې درته یاد پاتې شي. که یاد هم نه وي بیا پسې وګورئ چې درته یاد پاتې شي. نو تاسو ته پنځه اسباب چې د هغې سره عدالت مجروح کېږي ذکر شوي چې په هغې کې کذب دی او تهمت الکذب دی، فسق دی او جهالت دی او بدعت دی. بدعت، جهالت، فسق، کذب، تهمت الکذب دا هغه اسباب دي چې د دې سره د راوي عدالت مجروح کېږي او چې حافظه ورسره هغه کېږي مجروحه کېږي. ضبط ته هغه ورسره مجروح کېږي. نو هغې کې کثرت غفلت دی، کثرت غلط دی او وهم دی، مخالفت د ثقاتو نه دی او سوء حفظ دی. نو صحاح هغه روایات ته ویل کېږي چې دا د اعدلو د احفظو نه د اوثقو نه را نقل وي. او حسان هغه روایات ته ویل کېږي چې دا د ثقاتو نه را نقل وي او د عادلانو نه را نقل وي. او ضعاف هغه روایات ته ویل کېږي چې دا د متهمینو او د مجروحینو نه را نقل وي. د متهمینو او د مجروحینو نه. نو درې قسمونه د احادیثو شول او درې طبقات دا د محدثینو شول. نو دې فرمایي چې زه به تاسو ته روایت را نقل کوم. خو دې چې روایات را نقل کړي نو د اولي طبقې او د دویمې طبقې نه بالاستیعاب را نقل کړي. طبقه اولا او طبقه ثانیه د دین روایات بالاستیعاب چې د هرې طبقې روایت ورته ملو شي دی به را نقل کړي، تحقیق وغیره پکې نه کوي. او د دې درېمې طبقې نه چې کوم متهمین او مجروحین دي د دې نه به په انتخاب سره روایت کوي. ګوري به چې
چې په دې کې یو راوي دا شهادت ملو شي چې د کې خدوانه خبرې موجود دي ضعف هم شته مجروح هم دی متهم هم دی او بعضې حضراتو د توثیق هم کړی او دا روایت دی د ثقاتو مخالف هم نه دی نو دا شان کله کله په وخت ضرورت د تایید لپاره د دې درېمې طبقې نه به هم روایت را نقل کوي عام طور سره به نه را نقل کوي خو چې کله دته د طبقې اولا د طبقې ثانیې د دې نه روایت ملاو نشي نو بیا به انتخابا په وخت ضرورت د طبقې ثانیې نه به هم روایات دې درته را نقل کوي درېمې طبقې ته هم راکوزېږي امام بخاری رحمه الله د طبقې اولا د روایات بالاستیعاب را نقل کوي او په طبقې ثانیه کې انتخاب کوي په طبقې ثانیه کې انتخاب کوي او امام مسلم د دې دوه طبقو نه بالاستیعاب روایت کوي او په ثالثه کې د انتخاب کوي نو په دې بنیاد باندې امام مسلم لږ په مرتبه کې کمزور دی د امام بخاری رحمه الله نه نو دې فرمایي چې مرګري زبر تاته دا شان احادیث په دې طریقې را نقل کوم چې په دې کې وصحاح هم وي حسان به هم وي او کله کله د تایید لپاره د ضعاف او د به هم انتخاب پکې ولېږي ولا په ډېر شاذ او نادر دا پکې شاذ او نادر او دا روایت چې تاسو را نقل کوم بغیر د تکرار نه را نقل کوم ځکه دا ورته مطالبه کړې و د استاد ما ته دا روایت ورا نقل کې په بغیر د تکرار نه ولی ځکه چې دا تکرار دا ما د مشغوله کوي مصروفه کوي زما د قصد او زما د ارادې نه چې ما کوم شي اراده کړې ده چې دا تکرار پکې راشي خو بیا په ټول روایتونه نشم یادولی نو بغیر د تکرار راته را نقل کا نو امام مسلم رحمه الله عمر ته فرمایي چې زه به درته دا روایت بغیر د تکرار نه را نقل کوم خو په دې شرط چې د تکرار حاجت او ضرورت نه وي کله کله به وي زه تکرار کوم د یو معنا زائدي په بنیاد باندې او دارنګه کله به زه تکرار کوم د یو سند چې په هغې کې یو نوې خبره هغه به موجوده وي د دې وجې نه به زه دا تکرار کوم خو چې کله پورې زما دپاره د تکرار نه خلاصې وي نو زه به کوشش کوم چې تکرار تا ته په دې نه په متن کې وکړم او نه په سند کې درته وکړم خو که چېرته ضرورت او حاجت راتلو نو په وخت حاجت او ضرورت او د وجې د مجبورۍ نه زه به دا تکرار کوم نو کله به دا تکرار په سند کې وي د یو خاص علت په بنیاد باندې او کله به دا تکرار دا به په متن کې وي په دې کې به یو معنا زائده به موجوده وي چې په حقیقت کې دا به هم تکرار نه وي ځکه دا معنا زائده چې د یو روایت نه معلومه شي دا شان شو لکه دا چې مستقل حدیث وي او مستقل روایت وي نو دا ستاسو د دغه عبارت خلاصه او نچوړ دی او دې ته اوس ګورئ چې تاسو الله ته اوس پوهېږئ ثم انا ان شاء الله مبتدئون او بیا موږ که الله وغوښتل شروع کوو فی تخریج ما سألت فراویستلو د هغه احادیثو چې د کومو تا مطالبه کړې ده تخریج نه مراد دلته کې اخراج الاحادیث احادیث را نقل کول هغه احادیث چې د کومې تا مانه مطالبه کړې ده وتعریفه او موږ شروع کوو په راجمع کولو د دغې احادیثو چې کومو تا ما مطالبه کړې ده على شریفة فهغه شرط باندې على شریفة فهغه شرط باندې فهغه طریقې باندې سوف اذکرها لك چې هغه زه تاته ذکر کوم چې په څه طریقې یعنې دا طرز تصنیف دی په دې کې بیان د څه دی د طرز تصنیف تاسو ویلي شوي که نه چې په دې عبارت کې به یو څه وي بیان د طرز تصنیف چې زه دا کتاب لیکم په کوم کیفیت پې لیکم په کومې طریقې باندې به په دې کې زه دا روایات را نقل کوم وهو زمونږ هغه شریطه دا ده هغه شرط دا دی چې انا نعمل الى جملة ما اسند من الاخبار چې اول به موږ التزام کوو نعملو موږ به التزام کوو موږ به قصد او اراده کوو د هغه طائفې د احادیثو الى جملة د جملې معناګانې دوه طریقه شوي یا د جملې نه مراد طائفه د احادیثو او یا د جملې نه مراد ټول هغه احادیث
امام مسلم رحمه الله کا را رسیدلی دی الا جملتی هغه تایفی د هغه احادیث کا اسند من الاخبار چې هغه را نقل کړي شوی دي په دې احادیثو کې عن رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا من بددغه احادیث مبارکو چې کوم د نبی رسول الله سلام نا مرفوعا را نقل کړي شوی دي مسند مرفوع روایت دی کیږي نو فنقسمها على ثلاثه اقسام دا روایات چې د نبی رسول الله نه نقل کړي شوی دي دا به تقسیمو دریو تقسیمو ته درې تقسیمو تاسو تمام اجمالا ذکر کړی چې صحاح بوي حسان بوي ضعاف بوي صحاح بوي حسان بوي ضعاف بوي وثلاث طبقات من الناس او دراویانو دریو طبقو ته دراویانو دریو طبقو ته یو لومړنۍ طبقه په دې راویانو هغه د اعدل او د اوثق ده د اعدل او د اوثق ده او دیمه طبقه پچپدی کې د عادلانو او د ثقات ده او دریمه طبقه د دې راویانو چې هغه د متهمین او د مجروحین ده على غیر تکرار دا درې قسم روایتونه د دې درې طبقاتو د راویانو نه زتا سره نقل کوم او دې کې به تکرار نه وي بغیر د تکرار نه راځه نقل کوم تکرار به پکې نه کوم لکه طالبانو چې تکرار څه دی شنیع دی طالبان تکرار څه وي شنیع وي نو زه ته تکرار نه کوم الا ان ياتي موضع دا استثناء دی نه چې مګر سنت به اوس خفش او اعتراض را باندې کتابي او تکرار نه کوم او په دې کې تکرار کړی دی نو دا یو ټول صورتونو د هغې استثناء درته کوي الا ان ياتي موضع هغه چې ترالو یو محل موضع یو محل لا يستغني عنه لا يستغني فيه عن ترداد حديث چې الته کې بے پروايي نشي کېدلی د مکرر راوړلو د حدیث نه ترداد حدیث نه مراد د مکرر راوړلو د حدیث نه د دوباره ذکر کولو د حدیث نه چې الته کې بے پروايي نشي کېدلی سمانا چې دا تکرار په هغه ځای کې ضروري وي دا ولې به ضروري وي فيه زیادة معنن فيه زیادة معنن چې دا دویم روایت چې مکرر را نقل کېږي نو په دې کې به اضافه وي په اعتبار د معنا سره په دې کې به اضافه وي په اعتبار د معنا سره یو روایت به وي یو متن به وي یو سند سره به هم درته را نقل کوم دغه متن به دوباره درته را نقل کوم په بل سند سره ولې ځکه چې په دې دویم متن کې یو زیاتي معنا به موجوده وي چې دا په هغه مخکیني روایت کې نه وه دا زیاتي معنا د مخکیني روایت نه معلومېدله او د دې دویم روایت نه دا به معلومیږي نو په دې بنیاد زه به تا ته دا تکرار کوم خو فرمایي چې دا په حقیقت کې تکرار نه دی ځکه دا معنا ظاهره چې دا په یو مستقل حدیث په حکم کې ده دا معنا ظاهره چې دا درته معلومه شوله دا شان شوله که یو مستقل حدیث تا ته بیان کړلی شولو په حقیقت خو دا تکرار نه دی خو لیکن چون کې ډېرو الفاظو کې دا به د مخکیني روایت سره یو شان وي نو تا ته به تکرار ښکاره کېږي خو لیکن په دې دویم روایت کې به یو زائد معنا او مفهوم دا به موجود وي د دې زائد معنا مفهوم د دې په بنیاد باندې به تا ته دا روایت دوباره را نقل کوم خو تا ته به تکرار ښکاره کېږي خو دا به تکرار نه وي ځکه په دې کې یو زیاتي معنا موجوده ده او اسناد دا عطف دی په موضع باندې الا ان ياتي موضع او الا ان ياتي اسناد الا ان ياتي اسناد چې کله یو درشن سند راشي يقع الى جنب اسناد چې هغه واقع کېږي په طرف او په جانب او په اړخ او په گاوند د بل سند کې دا یو سند وي او دا د دې سره په خوا کې یو بل سند هم وي نو زه به دا دویم سند هم درته کله کله را نقل کوم ولې لعلة تكون هناك دا وجه د هغه سبب نه چې هغه سبب په دغه ځای کې موجود وي یو سند سره به یو متن درته یو ځل را نقل کوم بیا به درته په بل سند سره هم را نقل کوم هلکه دا تکرار خو تا ته وایي چې مه کوه وینا لعلة تكون هناك
دلته کې به یو سبب موجود وي هغه سبب پس شي نو د دې سبب متعلق علما دي یا به دا سبب دا شان چې په یو روایت کې به یو راوي ذکر شوی وي په کنیت سره او په دیم روایت کې به د ذکر په اسم محض سره شوی وي په اسم محض سره یا په اسم لقبی سره په اسم لقبی سره یا په یو روایت کې د یو بل دا شان حالت او کیفیت خو د شی چې د هغه سره بدل تعارف کولې کیږي نو د تعارف په کې موجود وي تعیین به موجود وي نو د دې وجه نه زه مجبور یم چې دا دیم سند اندر راوړم چې دې یو راوي تعارف پر سره وشي چې د کنیت ذکر دی په کنیت څوک نه پیژني د صورت په دې ضعیف راویانو کې بیان را روان دی یو شیخ دی هغه به موږ ته دا روایتونه ذکر کول او یو ضعیف راوی دی هغه مشهور په اسم محض نوم باندې خلکو پیژندلو په کنیت چا نه پیژندلو نو په دغه چې کوم مشهور نوم یو دا نوم به موږ ته د شیخ نه اخستو کنیت سره به دا ذکر کولو وروسته موږ ته پته ولګېده چې هلکه د دې کنیت والا نوم دا په پلان کې او دا پلان کې خو ضعیف دی دا ضعیف دی کمزوری دی په کله کله دا شان کېږي چې یو راوي هغه په اسم کنیې سره ذکر شي ولیکن په اسم کنیې څوک نه پېژني نو چې نه پېژني نو بیا خلک دا روایت نه قبلوي محدثین بیا دا روایت نه قبلوي نو زه به وي دوباره درته دا سند راوړم چې په دې دویم سند کې به د دغې اسم کنیې والا اسم محض به ذکر شوی وي هغه خپل نوم چې کوم مشهور دی هغه به ذکر شوی وي یا که دې مشهور او معروف دی په اسم لقبي باندې هغه اسم لقبي به د ده په دې روایت کې ذکر شوی وي نو ځکه به درته دوباره دا سند دا معاد کومه او دا به زه درته راګرځومه نو زما دا تکرار چې دی هغه به بلا وجې نه وي زما دا تکرار هغه به بلا وجې نه وي د دې وجې په بنیاد باندې به درته ذکر کېږي او اسناد و نیادا شانزه تکرار بس د دې روایت کومه چې راشي یو سند یقع الى جنب اسناد چې دا موجودیږي په اړه او په طرف د بل سند کې الکه تکرار وتولی کې لعلت د وجد سببنا لعلت د وجد هغه سببنا تكون هناك چې هغه په دغه ځای کې موجود وي چې هغه تعارف د یو راوي دی هغه تعارف د یو راوي دی دا هغه اصل تعارف ته شي لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام دا علت دا پارا دا تکرار دا دی متن دا علت دا پارا دا تکرار دا دی متن چاولا کی دا ذکر شلو کہ إلا أن يأتي موضع لا يستغني فيه عن ترداد حديث دا شان یوزے کہ پہاگی کی دا دی تکرار نا علاوہ بلا چار نوی بلا لار نوی راغین اخلاصی نوی دا ولی تب تکرار ولی کی لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه چه عرضیاتی کما معنی پداشا روایت کی چه دا حقیقم تا ضرورت تے حاجت تے یقوم مقام حدیث تامن دا پا حکم کی دا مستقل حدیث تے دا حکمن یو مستقل حدیث تے چه یو معنی دا یو روایت دا نمعلومی دلا دا معنی زائد دا دی بل روایت نمعلومی دے شی نو منگا دا سرد دینا چی متن یو دے ولیکن دی یو متن کی دا شان یو لفظ موجود دے چی حقی سرد دی معنی وضاحت دیر زیاد کی بنسبت دا اگر روایت چی مخی ذکر شوی او دا متن دے و دا معنی زائد پا حقی کی نوا نوزک مادر تا دا تکرار اکڑلو و دا تکرار پا حقیقت کی تکرار ندے دا گوئے کی یو مستقل روایت او حدیث دے نظر پخپل واقعی ٹھیک یما استا سلمی کم وعدہ کرے دا چیزا دا تکرار بدا کرنکو مارو و دا تکرار میں چکڑے دے تا تا با تکرار کا رکی و دا با حقیقت کی تکرار نبی نو فلا بد من اعادت الحدیث نو انتکی بلازمی وی ضروری وی دوبارہ روڑن دا اغا حدیث فیه ما وصفنا من الزیادہ کہ پہاگی کی اغا سیز موجود وی چی مقدر تکم بیان کرلو چاہا غزیادی معنی آلا ما وصفنا معنی ما بینا من الزیادہ
هذا ما وصفنا بيان دي لأن المعنى الزائدة ومخير الذكر فيه زيادة معنى فيه زيادة معنى وهذا هذه بيان للذكر شروع أو أن نفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره دا منگا چی دا تکرار دا دی روایت کهو دا با فهم زیکی کهو چی پکم زیکی بغیر دا تکرارنا منگ دا پارا سلار نوی دا دین زمان دا پارا خلاصی نوی ولی زکا چی پا دی دویم مطل کی چی کم منگ مقرر راولو پا دی یو معنی زائد موجود دا اول دویم منگ دا دا کل کل تکرار بدل دا کهو او دا تکرار په دې سره چې کله یو روایت هغه به زه درته ډېر ذکر کوم یو طرف ته دا متن ذکر شو چې دا ذکر شو نو دوباره یو بل روایت کې په بلې طریقې سره دا متن را نقل دی خو لیکن دا ټول متن را نقل کولو په ځای باندې زه به دغه زائده چې کومه جمله ده چې د مخکیني متن کې نو ذکر شوی صرف دا زائده جمله به ذکر کوم دا باقی متن چې په مخکې سره ذکر شوی دا هغې ذکر به درته نه کوم دا د معنا زائدې والا چې کومه جمله ده د دې کومه حصه ده د دې کومه ټوکړه ده دا به زه درته مقرر ذکر کوم خو دا به په هغه ځای کې زه مقرر ذکر کوم بېله جدا به درته ذکر کوم چې کله د دې را جدا کول د دې بل روایت نه دا ممکن وي مشکل نه وي دا ممکن وي دا پکې مشکل نه وي اول دلته کې هم ځان پوهه چې دوه خبرې دلته یو خبره لومړنۍ خبره هغه د اختصار فی الحدیث د اختصار فی الحدیث دویمه خبره هغه د تقطیع فی الحدیث اختصار فی الحدیث او تقطیع فی الحدیث د اختصار فی الحدیث د دې څه معنا ده او د تقطیع فی الحدیث د دې څه معنا ده او حکم د اختصار فی الحدیث څه دی مرګر خو نه درځي اول به معنا زده کو د اختصار فی الحدیث دویمه معنا د تقطیع فی الحدیث او دریم من به حکم د اختصار او د تقطیع فی الحدیث ذکر کو خبر آسان نشي اختصار فی الحدیث دا ویل کیږي په لږو الفاظو سره یو معنا د حدیث بیانول په کمو الفاظو سره یو حدیث ذکر کول چې هغه نه هغه مقصود حاصل شي نو چې ظاهره خبره ده چې ډیرو الفاظونه په لږو الفاظو سره ته یو مفهوم ادا کړي او تاسو په دې روایت کې اختصار وکړو هغه الفاظ دې پرېښودل هغه الفاظ دې پکې ډېر پرېښودل چې کوم معنا مقصودی ده هغه معنا مقصودی دې صرف راته ذکر کړل نو د اختصار په حدیث معنا دا ده چې په لږو الفاظو سره مفهوم او معنا د حدیث بیانول او تقطیع فی الحدیث معنا دا ده چې د یو حدیث مختلفې ټوکړې په مناسب ځای کې ذکر کول د حدیث مختلفې ټوکړې په مناسب ځای کې ذکر کول یو حدیث ته په هغه کې ډېری جملې نو په یو ځای کې جمله ذکر کې په بل ځای کې د دغه ټول حدیث دا بل جمله ذکر کې سند پورا ذکر کې متن پورا نه ذکر کې په هغه کې 15 جملې دي د دې 15 جملو نه ته یو جمله راوړي نو دې ته تقطیع فی الحدیث ویل کېږي او اختصار فی الحدیث چې په لږو الفاظو سره معنا د حدیث بیانول دي نو د اختصار فی الحدیث د دې څه حکم دی اختصار فی الحدیث دا جائز دی او که ناجائز دی د دې متعلق د
د محدثین حضراتو اقوال مختلف راغلي. رمانه قول دا دی چې اختصار فی الحدیث مطلقا ناجائز. اختصار فی الحدیث مطلقا ناجائز. دویم قول د علماء اختصار فی الحدیث مطلقا جائز. دریم قول چې اختصار فی الحدیث په هغه صورت کې ناجائز چې کله دغه روایت بکماله چې کله دغه روایت چې کوم کې اختصار کی بتمامه بکماله دغه راوی یا دغه علاوه بل راوی یو ځل ذکر کړي دی بتمامه بکماله دی راوی په خپل یا دغه علاوه بل راوی کامل ذکر کړي دی نو په دا شان صورت کې اختصار فی الحدیث ناجائز. او که یو ځل دغه روایت بتمامه و بکماله ذکر شو دغه راوی ذکر کړي یا بل راوی ذکر کړي دی نو دغه روایت اختصار بیا جائز دی روا دی. دریم قول د علماء د اختصار فی الحدیث هغه دا دی چې منع د اختصار فی الحدیث دا هغه صورت کې ده چې کله دغه راوی په خپله یا دغه علاوه بل راوی دغه روایت یو ځل بتمامه و بکماله نوی ذکر کړي نو بیا اختصار په دې کې جائز نه دی. او که یو ځل په دغه روایت دغه راوی یا دغه علاوه بل راوی دا ذکر کړلو بکماله و بتمامه نو دوباره یو راوی په دې کې اختصار کوي دا اختصار بیا جائز او روا. دا دریم مسلک او رائے د اختصار فی الحدیث. امام نووي رحمه الله دا مسله د تپلی هغه کې ذکر کړی دا چې دلته کې د مخکې بدل راځي هغه دا تفصیل ذکر کړی هغه چې د سوال د امام نووي رحمه الله تفصیل دی. دا په تر په دې چې دلته مخکې را روان تاسو له تکلیف کوي دا له خامخا ګورئ ها دا لا امام نووي چې کوم حاشیه ده دا پسې ګورئ دا ډېره برکتي ده او ډېره جامعه شرح ده. خلک دې تاسو کې د مسلم لپاره به کومه شرح وي بعد دې نووي نه بل به شرح نشته کوي تر به خلکو بدل نووي لري کړه بل به په لګولې وي او دا سبب نه پیدا کېدل دا او علماء منلي دا ور باندې پرېخي دا باقي دا دا ډېره مفیده ده دا ټول شروع کوم. څلورم قول په دې کې امام نووي رحمه الله دې ته اصح قول ویلی او د جمهور قول ورته ویلی هغه دا دی چې اختصار فی الحدیث دا جائز دی. اول دا چې دا اختصار چې کوي ماهر د دې فن حدیث او عالم د دې فن حدیث وي. اختصار کوونکی به ماهر د فن حدیث او عالم د فن حدیث وي. دیم شرط چې دا اختصار کوي نو پتا شان حدیث کې به کوي د دې مذکور معنا تعلق د مذکور د معنا تعلق د محذوف سره بدا شان نوي د دې مذکور د معنا تعلق د دې متروک سره بدا شان نوي
چې د هغې په وجه باندې د دې مذکور په معنا کې خلل راشي، د دې مذکور د معنا تعلق د متروک سره بدا شان نوي چې د دې اختصار په وجه باندې د مذکور په معنا کې فرق راشي. دا دو شرطونه پکې موجود وي نو دې صورت کې اختصار جائز دی روا دی. دا شرط دا شرطونه نه وو چې اختصار کوونکې ماهر د فن او عالم د فن نه دی، یا د دې مذکور تعلق د معنا په اعتبار سره د متروک سره دا شان دی که هغه ورسره ذکر نه کړي نو په معنا کې فرق راځي، معنا ورسره بدلېږي، نو بیا هم دا اختصار جائز او روا نه دی. که چېرته په معنا کې خلل نه راتلو او دا اختصار کوونکې ماهر د دې فن او عالم د دې فن دی نو دا اختصار په حدیث کې دا جائز دی روا دی. اوس دا روایت په ځای کې بکماله بتمامه ذکر شوی که نه دی ذکر شوی؟ وی دا شرط پکې لازم او ضروري نه دی. نو دا د دې علماو چې کوم ورته امام نووي رحمه الله اصح ویلی دی دغه د اکثر علماو دغه قول دی. او ان نفصل ذلك المعنى یا دا چې موږ جدا کو رابیل کو دغه معنا زائده، ذلك المعنى دغه معنا زائده من جملة الحديث د دې طائفې د دې حدیث نه، من جملة الحديث د دې طائفې د دې حدیث نه، د دې حصې د دې حدیث نه على اختصاره دغه معنا په خپل اختصار سره. دا کومه معنا زائده، دا معنا زائده چې مخکینی روایت کې نه وه د دویم روایت کې موجود ده، دا موږ بیله جدا ذکر کولی شو د دې مخکینی متن نه. اذا امکانه چې کله زموږ دپاره ممکن وي نو بیا به صرف دغه معنا زائدې والا الفاظ دا به درته ذکر کوم، هغه باقي متن چې په بل روایت کې ذکر شوی هغه متن به درته نه ذکر کوم. نو د تکرار نه د بچ کېدو دپاره ان نفصل ذلك المعنى دا چې موږ را جدا کړو دغه معنا زائده من جملة الحدیث د هغه ټوکړې د دې حدیث نه على اختصاري په خپل اختصار سره. صرف دغه ټوکړه چې کوم په مخکیني متن کې نه وه صرف دغه درته ذکر کوم. اذا امکانه فعلا چې کله دغه زائد معنا والا ټوکړه دا بیله جدا ذکر کېدلی شي او بیله جدا کله ذکر کېدلی شي چې کله د دې مذکور د معنا تعلق د متروک سره دا شان نه وي چې د هغې په وجه باندې په معنا کې خلل راځي، نو هغه صورت کې به دا ممکن وي. ولكن تفصيله ربما عسر من جملتي، لیکن کله کله را جدا کول د دې معنا زائده، کله کله را جدا کول د دغې جملې چې په دې کې معنا زائده موجوده ده دا سخت شي من جملته د دې ټول روایت نه، د دې ټول روایت نه د دغې معنا زائده والا ټوکړې را بېلول را جدا کول دا مشکل شي. ولې مشکل کېږي؟ ځکه په معنا کې خلل راځي، په معنا کې څه راځي؟ خلل راځي، معنا ورسره ګډوډه کېږي. نو د دې وجې نه فإعادته بهیئته نو بیا مکرر ذکر کول د دغې روایت سره د دې خپل شکل نه چې سر دا متن چې ته ذکر کړي چې صحیح حصه د دې مکرره ده سره د دغې معنا زائدې دا اعاده بهیئته ده. چې دا متن چې دا د بل سره مکرر دی سره د دغې معنا زائدې چې دا کوم اضافي جمله ورسره ده اذا ضاق ذلک چې کله دا را جدا کول را بېلول مختصر کول د دغې معنا زائدې دا سخت شي، دا مشکل شي، دا تنګ شي، نو اسلمو دا به خبر شي د دې لپاره. اسلمو نو دا تکرار او اعاده د دې روایت سره د دغې شکل او صورت نه، سره د دغې شکل او صورت نه. شکل او صورت کې څه دی چې دا کم مکرر دی دا هم ورسره را نقل کړي او چې کوم دا زائده جمله ده دا هم ورسره را نقل کړي. دغه را نقل کول اسلمو دا ډېر زیات ښه دي د څه نه د معنا د بدلېدو نه، دا د سلامتیا ذریعه ده
چې معنا کې بس خلل او سورانه بل راځي نو ځکه زه مجبور یم چې زه به تا ته په دې متن کې تکرار کوم سر مو په خلاصي کنه مرګو کنه هسې درته لګېږم او بس اړم وړه کې زه خوشحاله یم چې د خیر سره اوچت علما راته ناست دي زه خو د خپل هغه دپاره چې دا موریانه لږ د خیر سره راویښ شي بیدار شي نو خو زما په ستاسو کې اکثریت اعتماد دی چې تاسو زما امتحان آلی دوی د سبق صحیح کتلی که نه دی که تاسو ماشاءالله تعالی کړې ده او زما نه پرې ښه پوهېږئ خو بس دا د دنیا یو قانون دی دا د دنیا یو قانون دی څه به لاندې ناست یو څه به بره ناست وي لکه الله جل شانه دا فرمایي چې وجعلنا بعضکم لبعض ليتخذ بعضكم بعضا سخريا ليتخذ بعضكم بعضا سخريا چې دا یو به بره یو بل به لاندې که دا شان په دې دنیا کې نه وی نو بیا نظام نه چلېږي که دا ټول خلک یو برابر وی نو چا به تاسو ته دا دیاړي کړی وی هر سړی ته وایي زمانه زه د یخ پکې لاندې کښېنم لکه طالبان چې ناست دي ښایسته پکې ورته لګېدلی دی تیاره ډوډۍ او چای ورته میلاوېږي کمره ورته میلاوېږي هېڅ مسله ورته نشته دی هسې موږ دې په هغې کې پنځه چرته ته به خېږو خښتې به خېږو نو بیا خو دا کارونه چا نه کول نو الله نظام دا شان برابر کړی یو وخت انشاءالله را روان دی چې بیا به تاسو بره ناستې او خلک به تاسو ته ناست وي الله دې تاسو ټولو باندې دا ورځ راولي خیر سره چې ناستې او یو دوه زره درې زره کسان درته ناستي او ښایسته ښایسته ګلالیان او د رښتیانو طالبان او ښایسته درسونه ورته کوئ او انشاءالله د ورځ به الله در باندې راولي خو چې څوک په دې طلب کې وي د الله نه غواړي ورځ په ورځ الحمدلله دا شی په ترقۍ روان دی دا کمیږي نه چې څومره خلک دباوي دومره طالبان زیاتېږي پخوا زموږ د یاداشت په دې ځای کې په کلاس کې به یا به دوه کسان یا به درې کسان کلاس کې به دوه یا درې او د دې وخت په مدرسې ماته یادېږي 30 کسان په دوره کې وو دلته کې صرف 30 کسان په دوره کې وو او زموږ په وړاندې نو دا وخت دی راځي په خلکو باندې په درجو کې یا به 2 کسان یا به 3 کسان په درجو کې به 2 کسان یا 3 او داسې نه چې سختي وه بلکې الټه پیسې مې وله ورکولې دې طالبانو ته پیسې ورکوله وظیفه خصوصا چې کوم دا قبایل وو نو به دې پولټیکلۍ ته به تلل دوی به هغه وخت کې 300 روپۍ ورکولې او دلته د استادانو تنخواه 120 روپۍ ورکوي د استادانو تنخواه 120 روپۍ او دې هغه ته قبایلو ته به 300 روپۍ د پولټیکلۍ نه میلاوېدلې نو دومره سهولتونه وو بیا هم په کلاس کې 2 کسان 3 کسان 4 کسان وو ستاسو وخت انشاءالله داسې دی چې دومره جوماتونه به تاسو ته ناکافي کېږي انشاءالله نو خواري وکړئ چې د خیره سره صحیح بیان بیا ورته کوئ نو صحیح خواري وکړئ صحیح بیان ورته وکړئ او خیر در الله پاک ورکړي نو دغه صورت کې دا روایت چې په کوم صورت کې د دې معنا ظاهري والا دا ټکړه د دې روایت نه بېل ذکر کول ممکن نه وي بېل ذکر کول ممکن نه وي ولې ممکن نه دی لکه ته وګوره چې زه سره جدا کوم که نه ته به جدا کړې خو په معنا کې خلل راغلو که نه معنا کې کمی راځي نو د دغې خلل په بنیاد باندې دغه روایت سره د دغې مخکیني متن نه رانقل کول دا زیات اسلم دي د دې لپاره چې په معنا کې خلل رانشي لارې نه رانشي فاما ما وجدنا بدا چې تر څو پورې موږ بیا کومو خلاصې بد لا بد منه نشته د خلاصې د دې نه لا نشته د موږ څه معنا به کوله لا نشته د خلاصې بد نو بیا پکې راوړو اول نه به زه معنا ذکر کړی وم چې لا نشته د خلاصې بد موږ اوس د دې څه معنا وکړو نو بیا به تېرو ته نه ټوله جمله وایه که نه لابد چې نه وي خلاصې د دې نه لابد څه معنا چې نه وي د دې نه خلاصې بد په معنا د ضروري سره بد په معنا د ضروري چې لابد دا لابودي دی دا لازم دی ضروري دی لابد په معنا د لازم سره دا لازم دی دا ضروري دی نو چې کوم شی ضروري وي د هغې نه خلاصې نه وي که چې کوم ضروري وي د هغې نه خلاصې نه وي نو ځکه زموږ ما په علما د دې معنا څه کوي چې نه وي ترې نه خلاصې او اصل کې د دې معنا ضروري
فاما ما وجدنا بد من اعادتي حاج فکمزه کې منګ ته خلاصې منګ بیا مومن بیا مومو چې فکمزه کې منګ خلاصې بیا مومو من اعادته د دې د مکرر کولنا من اعادته د دې د مکرر کولنا یعنی منګ ته دا ضرورت او حاجت نوی چې د دې منګ تکرار وکړو بجملته ټول پټول عن غیر حاجت منا الیه بغیر د ضرورتنا چې موږ ته د دې د اعادې حاجت او ضرورت نه وي چې دا ټول روایت موږ ته دوباره را ذکر کو نو فلا